انسان د څه د وجې نه غریب کیږي، بیماریږي، خلکو ته محتاجه کیږي د څه وجې نه. نو یو څو اسباب داسې د غربت چې انسان په هغې سره غریب کیږي، د دې نه محترمو ځان وساتي. په هغې کې نمبر 1 چې مېلمه چا کره راشي نو مېلمه ته سپک مه ګورئ. کوم انسان چې مېلمه ته سپک وګوري دا انسان به خپله غریب کیږي. قرآن مجید له چې بې اودسه څوک لاس وړي دا انسان به غریب کیږي، بیماریږي به، لوږه به پرې راځي. بغیر د بسم الله نه چې څوک روټۍ شروع کوي، په ولاړه باندې چې څوک روټۍ خوري او چې پیزاره اچولی وي او روټۍ خوري، بغیر د لاس انځلو نه چې څوک روټۍ خوري، سرتور سر چې څوک روټۍ خوري، د خوراک چې کم پلیټ وغیره وي هغه چې څوک نه صفا کوي، په مسجد کې د دنیا خبرې چې څوک کوي، مونځ چې څوک قضا کوي، د بزرګانو د الله پاک د دوستانو د علما کرامو نه چې څوک وړاندې ځي، په دروازه کې چې څوک د ناستې عادت وي او پردو زنانو ته چې څوک ګوري، خپل اولاد ته چې څوک کنځلې کوي، دروغ چې څوک وایي، د سحر نه پس چې څوک وده کیږي او د ماښام نه بعد چې څوک وده کیږي او سرتور سر چې څوک باتروم ته ځي، په باتروم کې چې څوک خبرې کوي او د غسل په ځای کې څوک بولې کوي او محترمو په حوض یا په تالاب وغیره کې چې په هغې کې انسان غسل کوي، په هغې کې چې څوک بولې کوي او د چا زړه چې په ګانو بجانو کې مبتلا وي، همیشه ګانې بجانې اوري، دا انسان به غریب کیږي. او چې یو سوالګر یو مسکین فقیر د ده په کوڅه باندې راشي، ده ته مخاطب شي، سوال ته کوي او دا انسان دغه فقیر او دغه مسکین دغه کمزور انسان ورټي سپکې کي، نو دې د خپل فقر او د غریبۍ د غربت انتظار دی کوي چې الله زر ده چې په ده باندې غربت راولي. نو محترمو دا اسباب دي د غربت چې انسان غریب کیږي، عموما د دې وجوهاتو د دې نه محترمو مونږ ځان وساتو.